360 کې پټول کال کې په خوردبین کې به نخکاری چې د اختر ورځ راشي نو د بعضې زبرګانو نوې جانماز په ترخ کې نیولي چې د زمانې زبرګ راغې ډېر جانمازونه زاړه کړي راځئ تشریف راوړئ امام پسې نیت وتړه راځه راځه جي موسټ ویلکم راځه راشه مونځ وګوره ویقیمون الصلاة د دې مصداق اول عمر رضی الله عنه دی وایي څوک دی عمر صاحب چې ایمان راوړه بلال حبشي اذان وکړ زما نبي ته عرض کوي چې حضور دا دې چې اوازونه کوي دا څه دي زما نبي وفرمایل دا اذان دی عمر عرض وکړ حضور اذان څه ته وایي زما نبي وفرمایل رب ته رابلل دي عمر وایي حضور رب نه رابلل څه مطلب دی وایي مونځ دی عمر وایي حضور مونځ څه ته وایي زما نبي وفرمایل مونځ د الله تعالی حکم دی عمر وایي ښه چې مونځ د الله تعالی حکم دی ته چپکې کیوں دا مونځ په پټه ولې کوو دا مونځ په خانه کعبه کې ولې نه کوو زما نبي وفرمایل عمره زما زړه غواړي چې په خانه کعبه کې مونځ وکړو خو دا مشرکان کافران د مکې موږ په حرم کې نه پرېږدي عمر کې جلالو راغی د خانه کعبې په درشل اور چوکاټ باندې ودرېد صدای بلند کړه یا اهل المکه یا اهل المشرکین او مکې والو مشرکانو که څوک خپلې ښځې کنډول غواړي خپل بچي یتیمان کول غواړي خپل ځان ټوکړې کول غواړي عمر به علی الاعلان په ښکاره باندې حرم کې مونځ کوي که څوک یې منې کوي را دې شي منې دي ویقیمون الصلاة د دې مصداق اول په امت کې عمر رضی الله عنه وایي څوک دی اولی بنی مصلی رسول دی په مصلی باندې مونځ کو مسجد نبوي دی شهر مدینه د پیغمبر منبر سره خوا کې سحر جمع ته مخکې شو قرت یې شروع که توجه کله چې قرت شروع که مونځ ته ولاړ دی پهله سب کې ابو لؤلؤ فیروزی داریدار خنجر را مخکې شو عمر صاحب په خنجر باندې و عمر صاحب لړکړاته چې راپرېوته نو عبدالرحمن ابن عوف او شاته نور صحابه هغې راوچتو چې کله یې راوچتو عمر صاحب اواز وکړه عبدالرحمن ما پرېږدوه زه دومره قیمتي نه یم څومره چې مونځ قیمتي دی پهله مونځ پوره که بیا به ګورو ما او تا چې معمولي درد تکلیف راشي موږ وایي قضا به بیا راوړو که نه خیر دی فدیه به بیا ورکړو که نه خیر دی عمر هغه عمرو وینې ته روانې دي ورته وایي ما یو طرف ته کې تاسو مونځ پوره کې ومما رزقناهم ينفقون د متقیانو دریم صفت دا دی چې د الله په لار کې خرج کوي بې درې خرج کوي کم خرج کوي بیا وایي چې ما دا بې درې کم ځای راکړو وګوره جلالین شریف وګوره جلالین بابا وګوره خرج نفلي خرج صدقات مسجد مدرسه خانقاه تبلیغي مرکز جوړول غواړي که نه غواړي فقراو مسکینانو باندې خرج پکار دی که نه دی پکار راځئ ومما رزقناهم ينفقون ومما د هغه مال نه رزقناهم الله چې موږ ورکړي هم دوی ته ينفقون خرج کوي بې درې خرج کوي د دې خرج مصداق اول په امت کې تم خرج کې زم خرج کوم تاسو ټول به خرج کوئ لیکن په اعلای کلمت الله د پر د الله په دین باندې په خرج کې د دې مصداق اول وایي عثماني غني دی څوک دی اولی بني غني اسې غني نه عثماني غني اسې غني نه یو صحابي راغی حضور ما باندې قرضه را تعاون را سره وکړه بیت المال ته لاړ شه واپس راغی جي بیت المال کې څه نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل صحابي ته لاړ شه د عثمان دروازه وډبوه اب د سره تعاون کې لاړ چې د عثمان دروازه ډبوله نو چې د دروازې سره غوږ کېښود نو د عثمان رضی الله خپلې ښځې سره جګړه وه جنګ یې ما زه شکر دی خبره ناشنا نه ده دا جنگ په هغه دور کې مو په دې دور کې مو لیکن آج میاں بیوی جو لڑتے ہیں نن چې ښځه خاوند جنګېږي هلته چې هغې جګړه کوله هغه ټس میچ و دا اوس خو فاینل میچونه وي اوس خو سم عجیبه کار وي د خواښې پکې خپل رولي د واده د هلک خپل رولي د دلهن پکې خپل رولي او سخر کاکا پکې خپل رولي دا به حیثیت امپایر پکې ځي راځي هلته چې وګورې خواښې انګور جنګ شروع کړي نو دې ورته کله وایي چې آوټ شو کله وایي چې نټ آوټ شو کله وایي آوټ او کله وایي نټ آوټ د خپل رول دی دا که چېرې د واده موضوع په هغې بیا خبره کړو بهرحال په ګانه بجانه په ډنګ ډونګې چې واده کړي الله او د الله رسول یې خفه کړي او خرافات حضرت صاحب چې څنګه اوس وفرمایل دا یې پکې کړي نو په لومبۍ ورځ هم خوشحاله په دویمه ورځ هم په درېیمه په څلورمه ورځ بیا د خواښې او د انګور فاینل میچي په یو مورچه کې خواښې ولاړئ نو په بله کې انکور ولاړئ خواښې ورته چې ما رالوې که ما غټ که ما پیدا که زوی دې رانه واړو هغه انګور یې ورته وایي اومې ګټه په ایمان یې د پښتنو کورونو کې دا کیسې شته که نشته شته که نشته زه یو کتاب به لیکم ډېر زر به راشي امام اور مقتدي خواښې او انګور دا دواړه سیم دي دې کې د ځمکې اسمان اډو فرق نشته
د ښځې باندې و چې تیږه را خلاصېږي او چې دا راشي نو امام ته وایي امام ته به وایي دا مقتدیان سلسل ورځې نه نو پروا نشته خو که امام یو ورځ غیر حاضر و دا یو نیم غوړ مقتدي به څه وایي استاد جي بیان نه وي ډېره بیان نه وي الله د دې مصلي د وارثانو قدرداني مونږ ته نصیب کړي غوږ یې کېښود عثمان غني خپلې ښځې ته وایي په دې ډیوه کې لاټین کې چې دا باتی ډېر اوچتی نو تیل ډېر خرچ کېږي او کله چې دا باتی پکې ښکته پرېږدي تیل کم خرچ کېږي نو عثمان غني ښځې ته وایي دا باتی ښکته ساته چې تیل ډېر نه خرچ کېږي همداسې ده ما نه دی لیدلی باتی ما صرف کتاب کتلی لاټین کې چې باتی اوچتی تیل ډېر خرچ کېږي دې زړه کې وایي چې کور کې ښځې سره په تیلو جنګ دی او پیغمبر ده پسې راولېږلم دروازه وړه بوله روت څنګه راغلی وی نبی را لېږلم د تعاون ضرورت دی دا یې ونه وی چې سونه پکار ده چاندي پکار ده دینار دراهم پکار دی اشیا یې خور دی نوش پکار دی کور ته دن نشه د کپړې تیلې و هغې ته به یې خیمیانه وي پخوا به په تیلې کې اشرفې وي دم کر اس کې هات مې دے دیا چې هغه تیلې ورکړه دا صحابي ورته وایي څه دې راکړه وایي تاله مې په دې تیلې کې 300 دیناره درکړه څو دیناره مشهور قول دا دی چې دینار یو توله سونه او غیر مشهور قول دا دی چې دینار 3 تولې سونه اسې 300 تولې سونه نن به څوک جومات له ورکي مدرسې له به ورکي جومات پرېږده ښځې له څوک نن سبا نه ورکوي وایي ما سره د مینه که سونې سره د مینه ده پرېږدوه سونې نه څه غواړې زه دستیاب یم بهرحال دې ورته وایي چې تا ماله 300 وایي خپل لاندې مې ځمکه لاړه حیران شو ما ته چې اوس د ښځې سره په تیلو جنګ ما له 300 دینار راکړي و عثمان غني راته وایي وایي ښځې سره مې جنګ ځکه چې د هغې تپوس به الله تعالی زما نه کوي او تا سره چې ما کوم تعاون وکړو د دې تپوس به زه د الله نه کوم ته چې مدرسې له ورکې مسجد له ورکې قاري صاحب له ورکې مولانا صاحب له ورکې شیخ صاحب له ورکې دا تا الله له ورکړي د دې تپوس ته د الله نه کوه ومما رزقناهم ينفقون د دې مصداق اول وایي عثمان غني دي څوک دي څلورم مصداق والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون دې کې فقاهت ته سمجھ ته فهم ته علم ته اشاره ده اور په علم کې زمانه دی فرمایل انا مدینة العلم زه د علم ښار یم دروازې څوک دی دروازې څوک دی زه د علم ښار یم دروازه